बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबानो बल ची फ़िअल नसब वर्की आगा तमीज ता नसब वर्की चाहता तमीज ता तमीज पर लुगत की चाहता वाई पर इस्तिलाह की चाहता वाई तमीज और तबीन और तफसीर दा टूल मुतरादिफात थी। तमीज पर लुगत की फसल और जुदा वाली तवाई लगा कुरान की रजी वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून दलता वमताजु इनफसिलु तयब वमताजु अय्युहल मुजरिमून समाना जुदा सी दलता तमीज माना द चा सर दई द जुदा वाली सर दई और पे इस्तिलाह की तमीज चाहता वाई नो इब्न हजब से भी तारीफ व काफिया की दासी कही कि तमीज मा यरफ़उल इबहामा अल मुस्तक़र्र अन ज़ातिन मज़कूरतिन अव मुक़द्दरतिन दा हर हागा इसम तवाई च रफ़ा द इबहाम रावली आगा इबहाम चागा मुस्तक़र वी ब्या कल कल दा रफ़ा द इबहाम द ज़ाती मज़कूर नाराज़ी अव कल कल द ज़ाती मुक़द्दर नाराज़ी द ज़ाती मुक़द्दर न च रफ़ा द इबहाम रागली आगा लका पचा की पनिस्बत की जिसू की इबहामी दा तारीफ इब्न हजब से करे दी को इब्न हिशाम से भी तारीफ दासी कही ची तमीज चाहता वाई वहुव इस्मुन नकिरतुन फज़लतुन दाव इसम दई ची नकिरा बई और फुजला बई पर कलाम की उम्दा बनई यरफ़उ इबहाम इस्मिन औ इजमाल निस्बतिन दा बरफ़ा रावली दा इबहाम द चा द इसम और द ज़ात या बा रफ़ा द इबहाम द चा रावली द निस्बत रावली दी तो सुक वाई तमीज वाई द मानी इस्तिलाहिया वे तमीज तालिबानो अवलन ब दो किस्म दई तमीज बसो किस्म दई प दो किस्म दई और बिया हर वाहिद द दो अक़सामुना दा बसो किस्म दई सलूर किस्म दई नो टोटल टोल अक़साम सुन राजी आता दा नहीं राजी जका 2000 बिसलूर सो जुड़ेगी आता जुड़ेगी तमीज अवलन प दो किस्म दई यो आगा दई ची मुबयन वी लपार द ज़ात द्वेम आगा दई ची मुबयन वी लचाना द निस्बत ना हर वाहिद दगा द्वाड़ो अक़सामुना बिया प सलूर किस्म दई तमीज ची मुबयन लपार द ज़ात वी दाम पा सलूर किस्म दई किस्म अवल आगा दई ची दा वाक़िअ वी रुस्तल आदत न वाक़िअ वी पा आदत की इबहाम वी और दा रफ़ा द इबहाम दा आदत न कड़ी बिया दा आदत बिया बखपल कूर की बदवा किस्म दई यो आदती सरीही दई बल आदती किनाई दई आदती सरीही लपार मिसाल लका इन्नी रायतु 11 कौकबन इन्नी रायतु 11 मा उलिदल पखूब की 11 यूलस उस 11 यूलस दी की इबहाम दई यूलस तशई कौकबन स्तूरी उस दा कौकबन दा اسم دی نکره ده فضله دی واقع ده رستل چانه ده عدد نه نو دی رفع دی ابهام کړي د ذات د چانه د عدد نه او کله کله به د عدد څوک وي کنایي وي عدد کنایي هغه کمی استفهامیه دی څوک دی کمی استفهامیه دی لکه کم عبدن ملکتا څومره غلامانو ته مالک یې اوس کم دام څوک دی عدد دی خو عدد کنائی دی دا مفعول مقدم دی دا چالا پارا دا ملکتل پارا نووس دیک ابهام دی عبدن رفع دی ابهام کردی دا رفع دا چا کردی دا دا ابهام کردی دا قسم ثانی دا دی چو واقعوی رستل مقادیرونا رستل چانا دا مقادیرونا دا بیا پخپل کور کی بدری قسم دی ذکر مقدار چکم دی کله به دالی په وزن باندې لکه رتلن زیتن رتلن یو رتل دی لکه څه شی دی یو رتل زیتن څوکه غوړي نو دا رتل چې کوم دی دا دال دی په وزن او په دې کې ابهام او دا زیتن څوک وکي رفع د ابهام وکړل قسم ثانی آغا مقدار دی چې دالی په مساحت باندې دالی په چا باندې په مساحت باندې لکه شبرن ارضن یا جریب نخلا و شبر یولویشت الک یولویست شی ارغدن وز دا ارغدن دا تمیز دی واقع دی روست لچانه دا مقدارنا او دا مقدار سوک دی مساحت دی سوک دی مساحت دی او قسم ثالث دا مقدار
هغه دی چې دالی په کیل باندې په چا باندې دال وي په کیل باندې دال وي لکه قفیزو برن قفیزو برن یو پیمانه قفیزو معنا یو پیمانه الکه یو پیمانه د څه شي برن د غنمو اوس قفیز کی ابهام هغه ابهام په برن سره رفع او دا قفیز چې کوم دی دا دال دی په چا باندې په کیل باندې په چا باندې په کیل باندې قسم ثالثه د قسم اول کم چې مبین دی لپاره د ذات دا غي قسم ثالث چې کوم دی هغه دی چې واقع وي رستله شبه وزن یا رستله شبه کیلنا یا رستله شبه مساحتنا صحیح ده عین وزن نہیں عینی کیل نہیں عین مساحت نہیں بلکہ شبه د وزن وی شبه مساحت وی او سوق وی شبه کیل وی دا غینه بعد واقع وی مثال لپاره د هغه چې رستله چانه واقع وی د شبه د وزن واقع وی لکه مثقال ذره خیرا مثقال ذره خیرا دا خیرن چې کوم دی دا تمیز دی واقع دی رستله مثقال ذرتین دا مثقال ذرتین دی کی ابهام دی او دا مثقال ذرتین چې کوم دی دا وزن نه دی مصطلح وزن نه دی ځکه دا په عرف کې د یو خاص وزن لپاره نه دی وضع شوی بلکې دا شبه د چا د وزن ده مشابه د چا سره د وزن سره او مثال دا هغه چې هغه مشابه وي د کیل سره شبه د کیل وي پیمانی وي لکه عندي نحي سمنن ما سره یو نحیه ده سمنن د چا د غړو اوس دلته دا نحیون چې کوم دی دا لوخي توای د غړیو لوخي توای مطلق وعاء توای د چا د غړو دا یو معین څوک نه دی کیل نه دی یو معین پیمانه نه ده فلهذا دا عین کیل نه دی مصطلح څوک نه دی کیل نه دی بلکې دا مشابه دی چا سره د کیل سره ځکه نحیه دا کله غټم راتللی شي کله وړوکی راتللی شي فلهذا دا معین کیل نه دی چې معین کیل نه دی پکې مشابه دی چا سره د کیل سره او چې مشابه وي د مساحت سره عین مساحت نه بلکې مشابه وي د مساحت سره د هغې دپاره مثال ما فی السماء موضع راحة سحابا اوس دلته سحابا چې کوم دی دا تمیز دی واقع دی رستله موضع راحتین او موضع راحتین کې څوک ابهام د رفع د ابهام وکړل او دا موضع راحتین چې کوم دی دا څوک دی مشابه د مساحت سره عین مساحت نه دی څوک نه دی عینی مساحت نه دی دا دریم قسم د چاو د قسم اول د تمیزو قسم اول د تمیز چې مبین وي د چا د ذات قسم رابع د اول قسم تمیز هغه دا دی چې دا واقع وي رستله هغه چانه چې هغه متفرع منه وي رستله هغه چا څخه واقع سوی چې هغه د دنه مشتق وي د دنه څوک وي د دنه مشتق وي د دنه ماخوذ وي د دنه جوړ وي لکه مثال هذا خاتم حدیدا هذا خاتم دا ګوتمۍ ده اوس دغه ګوتمۍ ده هلکه دا ګوتمۍ د څه شي ده دا د سرو زرو ده د سپینو زرو ده هلکه دا د فولادو ده که دا د اوسپنې څخه ده دی وایي حدیدا د چا نه ده د اوسپنې څخه ده نو حدیدن دې سره رفع د ابهام راغلل د ذات د خاتم نه او دا قسم رابع دی ځکه دا حدیدن چې کوم دی دا اصل دی او خاتم دا جوړ د چا نه د حدید نه ده دا جوړ د چا نه ده د حدید نه ده نو دا تمیز چې کوم دی دا واقع دی رستله هغه چا نه چې هغه له دې تمیز نه جوړ دی دا حدیدن واقع دی رستله خاتم نه او خاتم چې کوم دی جوړ د چا څخه دی د حدید څخه دی جوړ د چا نه د حدید نه دا څلور اقسام د قسم اول د تمیز وه قسم اول د تمیز هغه چې هغه مبین لپاره د چا وي د ذات وي او قسم ثانی د تمیز چې هغه مبین وي د اجمال د نسبت نه د ابهام د نسبت نه په نسبت کې ابهام وي په نسبت کې اجمال وي او د رفع دغه ابهام او دغه اجمال کوي دا بیا په خپل کور کې
په څلور قسمه دی. قسم اول هغه دی چې محول وي له فاعل نه، اصل کې فاعل وي بیا د فاعل نه څوک جوړ شوی؟ تمیز جوړ شوی. لکه واشتعل الرأس شیبا، واشتعل الرأس شیبا کی اوس د اشتعال نسبت شوی دی رأس ته، په دې نسبت کې څوک دی؟ ابهام دی. شیبن رفع د هغه ابهام وکړل، کم ابهام چې واقع او بچا کی په نسبت کې، کم اجمال چې واقع او بچا کی په نسبت کې، د هغه نسبت د ابهام څوک وکړل؟ ازاله وکړل. خدا شیبن چې کم دی اصل کې څوک فاعلو، دا د فاعل نه محول شوی دی، تمیز ورڅخه جوړ شوی دی. اصل کې داسې دی اشتعل شیب الرأس، اشتعل شیب الرأس. قسم ثانی دا دی چې محول وی له چانه، مبین خو لپاره د نسبت وی، رفع د ابهام د نسبت راولي، خو محول وی له مفعول نه، اصل کې مفعول وی د مفعول نه څوک جوړ شوی؟ تمیز جوړ شوی. دغه لپاره مثال وفجرنا الارض عيونا، اوس وفجرنا الارض عيونا دلته د فجرنا نسبت شوی دی ارض ته، په دغه نسبت کې څوک دی؟ ابهام دی. څوک دی؟ ابهام دی. عيونا دا رفع د ابهام راوستل له هغه نسبت نه، رفع د ابهام راوستل له چا نه؟ د هغه نسبت نه. او دا اصل کې څوک؟ مفعولو، د مفعول نه محول شوی دی. ځکه دا تقدیر اصل کې داسې دی وفجرنا عيون الارض، وفجرنا عيون الارض. نو عيون الارض، عيون دا مفعول دی لپاره د چا؟ د فجرنا لپاره. قسم ثالث د قسم ثانی هغه دی چې هغه محول وي د غیر فاعل او غیر مفعول نه، د فاعل او د مفعول څخه محول نه بلکې د بل شي څخه څوک محول وي. دغه لپاره مثال لکه انا اکثر منک مالا، اوس انا اکثر منک مالا دلته د کثرت د متکلم نسبت شوی دی، کثرت د چاته؟ د مخاطب ته، چې دغه متکلم دا اکثر دی په نسبت سره چاته؟ مخاطب ته. خدا کثرت په کم نسبت سره دی؟ دی نسبت کې څوک دی؟ ابهام دی. نو مالن دا کثرت په اعتبار د چا سره دی؟ د مال سره دی. نو مالن سره تمیز راغی، د هغه ابهام کم ابهام چې واقع او بچا کی په نسبت کې. خدا اصل کې څوک دی؟ اصل کې عبارت داسې دی چې مالی اکثر منک، مالی اکثر منک. نو اوس دا مالی دا نه فاعل دی نه څوک دی؟ مفعول دی، بلکې څوک دی؟ مبتدا ده. نو تمیز محول شوی له چانه؟ د مبتدا څخه، د فاعل او د مفعول څخه نه دی محول شوی. قسم رابع دا دی چې هغه غیر محول وي، بیخي محول نه، بیخي څوک نه محول نه. دغه لپاره مثال لکه دا قول د عرب لله دره فارسا، اوس لله دره فارسن، دا فارسن چې کوم دی دا څوک دی؟ تمیز دی، او تمیز د رفع د ابهام د نسبت نه راوستی ده، خدا محول نه دی، د هیڅ یو چا څخه هم څوک نه دی محوله نه دی. نو دا صدرم قسم د قسم ثانی. نو تمیز چې کوم دی آورن په دوه قسمه، یو مبین للذات بل مبین لچا؟ لاجمال نسبت. بیا د هر واحد بیا په څلور قسمه. یو څو قواعد په دې باب کې زده کړي. اوله قاعده دا ده چې کله تمیز واقع سي وروسته له اسم تفضیل نه، نو په دغه صورت کې کچېرې دغه تمیز په اصل کې فاعلو، نو بیا به نصب واجبي، دا به خامخا منصوب وای. او کچېرې په اصل کې دا فاعل نه، نو بیا به جر سو کې لازم وي، بیا به دا مجرور وای بالاضافه، مجرور به وای بالاضافه. او علامه دا ده څنګه به پیژنې چې دا په اصل کې فاعل دی؟ علامه دا ده کچېرې دغه اسم تفضیل دا ته لرې کې او د دې په ځای باندې فعل راوړي، نو کچېرې په دغه صورت کې دغه تمیز کې دا صلاحیت او چې دا دی فاعل شي لپاره د چا؟ دغه فعل. نو دغه تمیز په اصل کې څوک فاعلی، دا په اصل کې څوک؟ دا په اصل کې فاعلی. نو د دې بیا نصب لازم دی، دا بیا منصوب وای. مثال لکه انت اعلى منزلا، انت اعلى ته اوچته. اوس اعلی څنګه د اسم تفضیل ده، د دې نه بعد څوک واقع سوی دی؟ تمیز. منزلا دا تمیز دی، دا څوک دی؟ تمیز دی. دلته اوس د دې نصب لازم دی. ولی؟ ځکه دا په اصل کې څوک دی؟
فاعل دی، په اصل کې څوک دی؟ فاعل دی. ځکه که چېرې د اعلی په ځای باندې ته فعل راوړې نو بیا به دا مصدرن دا فاعل ګرځي لپاره د هغه فعل. نو داسې به وایه اعلی منزلک، اعلی منزلک. یا لکه ته وایه انت اکثر مالا. اوس انت اکثر مالا، دا مالن چې کوم دی دا تمیز دی، واقع شوی دی وروسته اسم تفضیل نه، او دغه تمیز په اصل کې فاعلو. ځکه علامه دا ده که چېرې موږ دغه اسم تفضیل لرې کو د دې په ځای باندې فعل راوړو نو بیا دغه تمیز دا فاعل ګرځېدلی شي لپاره د چا؟ لپاره د هماغه فعل. لکه ته ویلی شي چې کثر مالک، کثر مالک، نو فلهذا دلته به نصب لازم وي. او که چېرې دغه تمیز په اصل کې فاعل نه نو بیا به جر لازم وي، یا به جر واجب وي بنا په اضافت باندې. لکه هغې دپاره مثال زید افضل رجلین، زید افضل رجلین، زید بهترین د چا دی؟ د رجل دی. اوس دلته دغه رجلین چې کم دی دا تمیز دی، واقع شوی دی وروسته د اسم تفضیل نه، خو دغه رجلین دا په اصل کې فاعل نه و، په اصل کې څوک نه و؟ فاعل نه و. فلهذا هلته به دا مجرور وایه او دغه اسم تفضیل به مضاف وایي د رجلین ته. صحیح ده؟ که چېرې دغه اسم تفضیل دا مضاف شوی و بل شي ته، دا اسم تفضیل دا مضاف و بل شي ته، بیا په دې صورت کې ته بیا تمیز منصوب راوړلی شي. څه راوړلی شي؟ بیا منصوب راوړي. لکه انت افضل الناس رجلا. اوس انت افضل الناس ته بهترین د خلکو یې، رجلن په اعتبار چا سره؟ د نارینتوب سره. اوس دا رجلن دا تمیز دی، واقع شوی دی وروسته د اسم تفضیل نه، او دا رجلن په اصل کې فاعل نه و خو بیا منصوب دی، مجرور نه دی. ولی؟ ځکه افضلو دغه اسم تفضیل مضاف دی ناس ته، بل چا ته مضاف شوی دی. نو ځکه په دې صورت کې موږ دغه رجلان څوک وایو؟ دا منصوب وایو. څوک یې وایو؟ منصوب یې وایو، مجرور نه وایو بنا پر اضافت باندې. دویمه قاعده دا د بواب تمیز کې چې کله کله تمیز دا مجرور راوړلی شي په من سره، من حرف جر په تمیز باندې داخلولی شي، خو کم وخت کې؟ په هغه وخت کې چې کله دغه تمیز په اصل کې فاعل نه وي. تمیز یعنی تمیز په معنا کې فاعل نه وي، معنا څوک نه وي؟ فاعل نه وي. او نه هم دا ممیز وي د عدد نه، د عدد نه هم ممیز نه وي او په معنا کې فاعل هم نه وي. نو په دې صورت کې بیا دغه تمیز ته مجرور ګرځولی شي په من حرف جر سره. لکه ته ویلی شي چې عندي شبر من ارض. اوس عندي شبر ارغدن او ته من ور باندې داخله که مجرور که په من حرف جر عندي شبر من ارض. صحیح ده؟ بله مسئله په تمیز کې دا ده چې آیا تقدیم د تمیز په عامل باندې دا جایز دی او که جایز نه دی؟ تمیز په خپل عامل باندې دا مقدم کېدای شي او که نه؟ او سیبوی وایي چې تقدیم د تمیز په خپل عامل باندې دا مطلقا ناروا دی، مطلقا څوک دی ممتنع دی او حرام دی. صحیح ده؟ که بیا فعل متصرف وي که فعل غیر متصرف، نو دی وایي ته داسې نشي ویلی نفسا طاب زیدن، بلکې داسې به وایه طاب زیدن نفسا. اما کسایی او مازنی او مبرده هغوی وایي که چیرې فعل متصرف و تصرف پکې کېدلی شو نو بیا تقدیم د تمیز په خپل عامل باندې دا جایز دی او ممکن دی، دا روا دی ناروا نه دی. او که چیرې فعل غیر متصرف و نو بیا جایز نه دی تقدیم د چا؟ د تمیز په خپل عامل باندې. لکه فعل متصرف نو ته داسې ویلی شي نفسا طاب زیدن. اوس طابه چې کوم دی دا عامل دی په نفسن کې، نو اوس طابه در افعال متصرفه ونه دی، نو نفسن چې کوم دی دا مقدم ذکر کوای شي. څه کوای شي؟ مقدم ذکر کوای شي. او که چېرته عامل غیر متصرف نو بیا نشي مقدم کولی، دویم بیا منع کوي. لکه ته ووایه ما احسن زیدن رجلا. اوس دلته دا رجلن چې کوم دا تمیز دی او دې لپاره عامل چې کوم دی هغه احسنه دی، او احسنه چې کوم دی دا فعل غیر متصرف دی. نو فلهذا دلته به ته تقدیم د رجلن په دې احسنه باندې نشي کولی. او کله کله څوکي کله کله به داسې چې فعل به متصرف وي بیا به هم څوکي تقدیم جایز نه وي. لکه کفا بزید رجلا، دلته اوس کفا بزید رجلا
دا رجلن تمیز واقع شوی او عامل سوق دی کفا دی کفا اگر که دا افعال متصرفه ونه دی خو بیا هم د تقدیم جایز نه دی ولی ځکه دا کفا اگر که فعل متصرف دی خو معنا کې دا فعل غیر متصرف دی ځکه دا په معنا د چا سره دی د فعل تعجب سره دی کفا بزید رجلا دا معنا ما اکفاه رجلا ما اکفاه رجلا دا معنا د فعل تعجب سره دی او فعل تعجب چې کوم دی دا فعل غیر متصرف دی نو فلهذا دلته به تقدیم جایز نه تقدیم تمیز به جایز نه په خپل عامل باندې اگر کدا کفا فعل سوق دی متصرف دی بس